نو 90 سیکنډ سره زم همیرا او د نن مهم خبرونه. سپیشل انویسټمنٹ فیسیلیټیشن کونسل او آی ټي وزارت په مشترکه کوششونو سره د پاکستان آی ټي برآمداتو کې اضافه شوې ده او ډیجیټل معیشت، تیز انټرنیټ او ډیجیټل ادایګانو په وجه د ملکی برآمداتو کې 3.8 ارب ډالر پورې اضافه شوې ده. آی ټي شعبه کې د دې انقلابي پرمختګ سره پاکستانی شناخت نور هم مستحکم شوې ده. د افغان پروف اف رجسټریشن کارډونو موده 13 میاشت ختمه شوې ده. کوم لوجې 10 لک افغان کډوال خپل مستقبل او مالی نقصاناتو لپاره اندېښمن دي. د حکومت د طرفه تر اوسه پورې پی او آر کارډونو بحالي هیڅ قسمه پیشرفت نه دی شوی، خو یو نوی ویزې نظام باندې خبرې اترې روانې دي. بلخوا ابټاباد کې افغان وګړو ته جعلي شناختی کارډونه جوړولو ډله پولیس په خپل حراست کې اخیستلې ده. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس ډیګاری کې د یو سړي او د ښځې د غیرت په نوم وژنې نوټس اخیستی دی او اډیشنل چیف سیکریټري داخله او د آی جی پولیس په جولای 22 نیټه عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی دی. ورسره د وایرل شوي ویډیو تر مخه 2 نور په قتل کې ملوثه کسان هم نیول شوي دي چې کوم سره د ملزمانو شمیره 10 ته رسیدلې ده. د نادرا میډیا ډایرکټر سید شباحت علي ویلي دي چې د خلکو اسانتیا لپاره شناختی کارت په قانون کې تبدیلیاں راوستل شوي دي او اوس به د فارم بی کې د ماشومانو تصویر هم وي او د 3 کالو نه زیات عمر ماشومانو لپاره چایلډ رجسټریشن سرټیفیکیټ سی آر سی باندې تصویر او بایومټریک هم اخیستل کیږي. نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث لیبارټري د پولیو په خپل یو رپورټ کې د ګلګت بلتستان علاقې د امیر نه اخیستل شوي فضله اوبو نمونو کې د پولیو وایلډ وایرس ټایپ 1 موجودګۍ تصدیق کړی دی. حکومت د وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د امیر او خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې منظم ویکسینیشن شیډیول جاری کړی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.